ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما تقريدي تاسو زبكم سٹک شو عزت مندو مسلمانانو رونو ٹھیک دی د قرآن کریم د سورة البقرہ یو مبارک ایت میں تلاوت کو او اغا الفاظ دا سی دی اللہ رب العالمین فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ دے خلق دس ایمان راوڑو سنگ ایمان چې د صحابه کرامو راوړی دی نو دا خلق به هدایت بیا مومي ځکه چې د صحابه کرامو په ایمان کې اخلاص او د صحابه کرامو په ایمان کې خلوص او پاغي کې مینا وا او دا ایمان حقیقی ایمان او د زړه د ایمان راوړیو او د ایمان چې کوم بنیادی تعریف ته هغه تعریف دا ده چې د الله رب العالمین وحدانیت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او دارنګه د حقیقت د آخرت چې دا کوم عقیده نو دا د زړه نه منل او د زړه نه تسلیمول او زړه ته کوزول دي ایمان ویل کی په دیو جبان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مونږ ته رسولې ده په مشکات کې کتاب الایمان کې دا حدیث موجود دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه چې یو سړی د دې عقیده سره وفات شو چې د عقیده دادا چې د الله نه بغیر بل معبود زمونږ نشته دی نو دا سړی جنتی دی وز د یو سړی عقیده د لا اله الا الله محمد رسول الله نه ده او اسی پخلبانی ویل نه یوازې پخلبانی کار نه کیږي ځکه دا ټول حدیث چې کله موږ راجم کړو دا غي نه دا مقصد او دا مفهوم او دا معنا معلومیږي چې د قیامت پر ورځ باندې با د کامیابی او د ناکامی فیصله دا د عقیده په بنیاد باندې کیږي او د عمل صالح د پاره چې کوم لومبه شر د غم د عقیده د ایمان دی دا چې کوم د ایمان د پاره کم شرطونه دي نو دا ټول شرایط او د صحابه کرامو په ایمان کې وو په دیو جبانه د صحابه کرامو ایمان قران کریم زموږ د پاره معیار وګرځاو چې تاسو به د ایمان راوړی څنګه ایمان چې صحابه کرام راوړی په دیو جبانه زموږ د صحابه کرامو په ایمان کې څه شک نشته هغه صحابه کرام چې دا غوی د ایمان تصدیق قران کریم کړی دی نو پاغي کې د شک او گنجائش نشته دی په دغه تناظر کې زمونږه د اهل سنت والجماعت عقیده دادا چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نورستو چې کم غوره خلق دی نو هغه 10 مبشره دي او په 10 مبشرو کې لس صحابه کرام دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منبر رسول باندې ناس ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لس صحابه کرام نوم ویلو او پاغه نمونه کې اول نوم د ابوبکر ویلو دویم نوم د حضرت عمر ویلو دریم نوم د حضرت عثمان ویلې ده سلورم نوم د حضرت علی ویلې ده
او دا خبره وکړه چې ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه وعلی فی الجنه. په دیو جبانی منګ وایو چې د صحابه کرامو د تفضیل او د فضیلت چې دا کم ترتیب دی هغه په دې حدیث کې راغلی دی. ابو بکر جنتی دی، عمر جنتی دی، عثمان جنتی دی، علی جنتی دی رضی الله تعالی عنهم وارضاهم. نو دا نمونه چې نبی علیہ السلام واغسل د دینه دا معلومیږي چې د فضیلت چې کم ترتیب دا غم دی. او دغه د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د رسول الله نه پس مرتبه په صحابو کې اول د ابو بکر ده، بیا دویم نمبر مرتبه دا د حضرت عمر ده، دریم نمبر مرتبه د حضرت عثمان ده، او څلورم نمبر مرتبه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ده. او د خلافت دا کم ترتیب دی نو دا هم په دې ترتیب باندې راغلی دی. اول خلافت حضرت ابو بکر وکړو، 2 کاله خلافت یې کړی او 3 میاشتې. د هغه د وفات نه وروسته بیا د حضرت عمر زمانه راغله او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت د مسلمانانو وکړو 10 کاله، یعنی سکم 10 کاله و خدا 10 کاله جوړیږي. بیا دریم نمبر باندې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جانشین په حیثیت باندې او د حضرت عمر د جانشین په حیثیت باندې 12 کاله خلافت کړی دی. او په دې ابو داود کې حدیث ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خلافت النبوت بعدی 30 سنه، هغه خلافت چې دا د نبوت په منهاج او د نبوت په طرز باندې کوم خلافت دی نو دا به زمانه وروسته 13 کاله. او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د مرګ او د شهادت پورې 30 کاله مکمل شي. 6 کاله چې کوم پاتې شول دغه 6 کاله خلافت حضرت علی 15 کاله وکړو، او کم 6 میاشتې چې کومې پاتې شوي دي نو هغه 6 میاشتې خلافت بیا د حضرت علی چې کوم زوی دی امام حسن علیه السلام، حسن رضی الله عنه، هغه د 6 کاله خلافت مکمل کړی دی. په دې طریقه باندې د حضرت علی صاحب او داغه د زوی د خلافت دا ټول زمانہ او دورانیه او ډیوریشن د 6 کاله دی، د دې نه 13 کاله جوړیږي. هم دغه زمونږ عقیده ده او دغه زمونږ سوچ دی د اهل سنت والجماعت چې د رسول الله نه وروسته په صحابو کې اوچت صحابي د حضرت ابو بکر رضی الله عنه دی. دا زمونږ عقیده ده او دا مسلمانانو له یادول پکار دي. او داغي بشمار دلایل دي او هغه نن زمونږ موقع نه ده چې موږ هغه بیان کو ان شاء الله په بل موقع کې به داسې بیانو چې هغه کم دلایل دي چې دغه دلایل نه دا معلومیږي چې حضرت ابو بکر په ټولو صحابو کې اوچت دی. بس یو دلیل دا کافی دی کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شو د نبی علیہ السلام د جانشین په باره کې کوم مشوره کېدله نو هغه نوم حضرت عمر پیش کو چې د رسول الله جانشین او خلیفہ اول به حضرت ابو بکری، او بیا د ابو بکر صدیق په لاس باندې حضرت عمر بیعت وکړو، د حضرت عمر نو وروسته بیا ټول صحابه کرام راغلل او د حضرت ابو بکر په لاس باندې بیعت وکړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانشین شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند باندې ابو بکر مانزه ته مخکې کړی دی. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شو او په ځان باندې پوهیدو چې زه د مسلمانانو امامت نشم کولای، جمع نشم کولای، نو بیبیانو ته یو خبر وکړه چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق ته تاسو امر وکړئ چې هغه راشي او دا د صحابه کرامو له د مزګزارو له د مسلمانانو له منځو کې امامت وکړي. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، در بخاری حدیث دی. حضرت عمر حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله نبی علیہ السلام دا ویلو چې ابو بکر ته وایي چې دا راشي زما په ځای باندې امامت وکړي، نو حضرت عائشہ ورته ویل چې د الله رسول دې وکا چې حضرت عمر به منځو کې ستا په ځای باندې، ځکه چې حضرت ابو بکر دومره زیات نرم دل دی کبل برز داستا په ځای باندې مسلې تمخ کی شي نو کې دی شي چې دا دامون سر ته ونه رسي، نو خو بدای چې حضرت عمر راشي او حضرت عمر ستا په ځای باندې ودرېږي او داخل ګل منځو کې. علماء دام لیکلي دي چې د حضرت عائشه د خبره غرض اصل کې داو چې کچرته ابو بکر صدیق رضی الله عنه راشي او د رسول الله په ځای باندې مستمخ کی شي جردا، ځکه نبی علیہ السلام ولس منځونو ته نو راوتلې، د نبی علیہ السلام د ژوند اخري ولس منځونه به جمع شوي دي. د دې ولس منځونو د پاره د نبی علیہ السلام خواهش داو چې ابو بکر راشي او دا زما په ځای د خلکو د منځونه وکي. او د حضرت عائشه خیال داو که زما پلار چیرته مخ کې شي او بیا نبی علیہ السلام وفات شي نو خلک به ابو بکر ته سپیره وي او دا به وایي چې ګوره ابو بکر څنګه مانځه ته مخ کې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو.
دا بیا بدپالی بنیسي. په دې وجه باندې د هغې خواهش ده چې زما پلار مونځ ونه کړي. نو رسول الله بل ابوبکر ته وایي چې منزله راشي او د نورو ملګرو به او د حضرت عایشې خیال دا و چې عمر مخکې شي. وایي نبي علیه السلام ته غوسه شو چې تاسو خو د ځانه د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کوم خود یوسف علیه السلام ملامته کوو تاسو د هغې نه ځان نغه جوړې کړي دي، ما ملامته کوئ، تاسو ما په خبره پوهوئ. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ته حکم وکي چې راشي چې زما په ځای باندې مسلمانانو له منځ وکي. او د رسول الله په ژوند باندې ابو بکر راغی، ولس منځونه مسلمانانو له وکړل. دا د دې خبرې ثبوت و چې زما نه پس به خلیفه د مسلمانانو مشر د مسلمانانو د ابو بکري. او نور هم ډېر ګڼ دلایل دي ان شاء الله په موقع باندې به وایو. لیکن کم چې شیعګان دي اهل تشیع چې ورته موږ وایو دا ترتیب هغوی نه مني. او دا موضوع زه په دې وجه بیانوم او زما شوق دا دی چې درې څلور جمعې په دې باندې زه خبره کوم به انشاءالله چې دا سوشل میډیا کله راغله. سوشل میډیا پخوا سوشل میډیا نه و نو کتاب به چا کتو او پوهېدو چې چا به کتاب نه کتو نو بس خبره به نه وه. بس هر چا به خپل امام نه خبرې اورېدلې، د عالم نه به اورېدلې او په هغې به عمل کوو. او کله چې سوشل میډیا راغله نو په هغې باندې د اهل سنت والجماعت امامان او علما هم لګیا دي، بیانونه کوي او شیعګان هم پکې کوي، مختلف خلک راولګېدل او بیانونه کوي. او ظاهره خبره ده چې کوم شیعګان دي نو هغوی خو پویه خلک پکې دی. نو هغوی چې دا کوم تقاریر کوي او دا نوی نسل یې اوري هغوی ته ډوپته نه لګي چې زموږ عقیده پکې کومه یوه ده. په دې وجه باندې دړه زموږ سنیان مسلمانان نوجوانان راولګېدلو او هغوی په د خپلو عقیدو باندې یو قسم غیر مطمئن شول. موږ نه ډېر ملګري تپوسونه کوي چې دا مسله څنګه ده، دا مسله څنګه ده، دا مسله څنګه ده. د شیعګانو دا تصور دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو چې کوم په صحابو کې غوره صحابي دی هغه حضرت علی رضی الله عنه دی. د هغوی رایې دا ده او د هغې دپاره هم څه احادیث پیش کوي او وی چې دا د حضرت علی حق کېدو خلیفه بلا فصل، یعنی د رسول الله نه وروستو فوراً خلیفه حضرت علی پکارو، دا بلا فصل او د حضرت علی سره زیاتی وشو او اول ابو بکر خلیفه شو، بیا حضرت عمر خلیفه شو، بیا حضرت عثمان خلیفه شو. نو دی د حضرت علی حق والی دی د حق د حضرت علی کېدو. دا د هغوی رایې ده او د دې دپاره دلایل وی. نو کله کله زمونږ سنیان مسلمانان هم په دې باندې دوکه شي جاو کنه دا خو ټیک خبره ده. نو هغوی حضرت ابوبکر تم کنزل کوي او حضرت عمر تم کنزل کوي او حضرت عثمان تم کنزل کوي. او دې صحابه کرامو ته هغوی یو قسم غاصبان وي چې په زور باندې خلافت قبضه کړی دی. موږ وایو دا تصور خطا دی او دا ګمراهي ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې لا تجتمع امتی علی الضلاله، زما امت په گمراهی نشي جمع کېدلی. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا ده چې زما امت دا په گمراهی باندې نشي جمع کېدلی. چې ټول خلک دی گمراهی شروع کړي او یو سړی دی پکې منې باندې نه روان، په سم لار نه روان. نو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې زما امت په گمراهی نه جمع کېږي، نو دا څنګه کېدی شوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته ابوبکر خلیفه شو او ټول صحابه کرام رالو د ابوبکر په لاس باندې بیعت وکړو او ټولو د حضرت ابوبکر بیعت وکړو، دغه خلافت تسلیم کو او دغه د وفات نه پس د حضرت عمر خلافت تسلیم کو، دغه د وفات نه پس د حضرت عثمان خلافت تسلیم کو. دا ټول صحابه کرام دا په غلطه باندې موږ بنیادی خبره دا کوو چې دا نشي کېدلی چې ټول صحابه کرام دې په غلطه باندې راجمع شي. یو خدا دا چې د دې صحابه کرامو په باره کې قرآن کریم ویلی دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. که دې خلکو د صحابو په شان ایمان راوړو دا به په سمه لار باندې روان شي، او که د صحابه کرامو په شان ایمان راوړو دا خلک به گمراه شي. او بل طرف ته نبی علیہ السلام دام فرمایي چې لا تجتمع امتی علی الضلاله، زما امت په گمراهی نه جمع کیږي. نو چې دا ټول صحابه کرامو دا ټول امت کله په دې باندې جمع شول، متفق شول چې د رسول الله نه پس حق د خلافت د ابوبکر دی، بیا د عمر دی، بیا د عثمان دی، بیا د حضرت علی دی، موږ دې ته صحیح خبره وایو. لہذا د قطعي خبره ده. لیکن شیعگان بدبخت او ظالمان هغوی په ګوړه کې زار ورکوي. نن ما زه په دې حدیث باندې به خبره کومه، هغه واقعې ته وایي واقعه قرطاس او حدیث قرطاس ورته ویلې کېږي. او په دې خبره کې چې هغوی حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي چې دا د خلافت حقدار دی
او عمر هم زیاته کړی دی او ابوبکر هم زیاته کړی دی او دارنګه حضرت عثمان هم زیاته کړی دی. د دې خبرې د پاره هغوی د قرطاس واقعه پیش کوي خو په بل انداز کې پیش کوي. نن به ان شاء الله موږ د حدیث قرطاس او د واقع قرطاس حقیقت بیانو چې واقع قرطاس سوا او حدیث قرطاس څه دی. د شیعاګانو تصور دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی چې زمان وروسته به خلیفہ بلا فصل د حضرت علی. دا د هغوی دروغ دي او دا دروغ په دومره ډټایي باندې ویلي دي او دومره زور د دروغ له ورکړی دی چې د خپلو کارکنانو او د خپل شیعاګانو په غوږ کې دا خبره اچولې ده او داسې پکې پخ کړې ده چې بلې خبرې اورېدو ته تیار نه دي. هغه واقع قرطاس څه دی نو هغه درته بیانومه. بخاري حدیث دی، د عبدالله ابن عباس حدیث دی. حضرت عبدالله ابن عباس چې کله به د زیارت ورځ راغله نو چغې به یې والې او جړل به. د بخاري حدیث دی کله به چې د زیارت ورځ شوله نو ده به ویل چې یوم الخمیس وما یوم الخمیس. دا الفاظ به ویل. شاګردانو سره به ناست و شاګردان به ورسره ویل چغې به کړله چې یوم الخمیس وما یوم الخمیس. د زیارت ورځ هی څومره سخته ورځ وي، د زیارت ورځ څومره سخته وي. او کله به دا آواز کو چې ان الرزیه کل الرزیه، مصیبت او د ټولو نه غټ مصیبت دا د زیارت په ورځ باندې په موږ باندې راغلی. دا کوم مصیبت و؟ نو الفاظ دا دي وی اشتد برسول الله صلی الله علیه وسلم وجعه. دا په نبی علیہ السلام باندې تکلیف زیات شوی و. د زیارت په ورځ باندې نبی علیہ السلام بیمار شو. زیارت بیا جمعه بیا هفته او بیا اتوار او بیا پیر. د زیارت پر ورځ نبی علیہ السلام بیمار شو، تکلیف سخت شو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیر پر ورځ باندې وفات شوی دی. او دا د زیارت پر ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع ته تللی، جنت البقیع ته د یو صحابي جنازې له. د دې جنازې نه چې واپس کله راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبي ته حضرت عائشہ ته چې زما خو سر وچاودو، د سخت تکلیف دی په سر باندې مې. او بیا وی حضرت عائشہ ته وی چې په خپل لپټه باندې زما د سر کلک وتړه، زور ورله ورکا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر د سده د غوړ کو او به په دې لپټه باندې سم جوخ وتړو او دومره تیل په دې سر باندې بار بار ولګول چې دا لپټه داسې غوړ ښکارېدله. زیارت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف زیات، حتی چې حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې په دې ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته یو لوخه پروتو د لرګي او د نبی علیہ السلام ته دومره زیاته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لرګي نه بوبر اغستلې په ځان باندې به راچولې د دې لپاره چې زما دا تبه لږه کینی، خو تبه دومره زیاته وه چې هغه د لوښي اوبه ختمې شولې خو د نبی علیہ السلام تبه نه کېناستله. او بیا نبی علیہ السلام ملګرو ته ویل چې ورشئ او د دې پلاني کوی نه تاسو اوبه راوړئ، په ما باندې بار بار راوړئ، ما پې ولمبوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې بار بار ولمبو خو تبه نه ختمېدله. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلو، حدیث د بخاری دی چې نبی علیہ السلام کله وفات کېدو نو په دې دوران کې د رسول الله خواته ملګري ناستی، د زیارت ورځ ده. وفیهم عمرو، په دې صحابه کرامو کې حضرت عمر هم ناست دی. تکلیف زیات دی او ابو بکر دی او عمر دی او د رسول الله اهل بیت ټول ناستی او د نبی علیہ السلام تکلیف زیات شو. حضرت عائشہ فرمایي دومره تکلیف دی په دې دوران کې زما ورور عبدالرحمن راغی، عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی الله عنه. او چې کله راغی نو داغه پلاس کې مسواک دی، مسواک یې وو. مسواک یوازې په اودس کې په منځ کې سنت نه دی بلکې په عام حالاتو کې سنت دی. سړی کله غاښونه خاشي مسواک به وهي، په لاره باندې موالی شي، مجلس کې موالی شي. ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عبدالرحمن د خولې خولې ته کتل، وی زه پوه شوم چې نبی علیہ السلام غرض دار چې دا مسواک تی والی چې زه خپل غاښونه صفا کړم. ویل ما نبی علیہ السلام ته ویل چې والم دا مسواک دلته ویل چې واله راله. ویل ما د عبدالرحمن هغه مسواک واغستو، ویل هغه ډېر کلکو، نو دا مې په اول په دې خپلو غاښونو کې پوس کو او بیا مې د نبی علیہ السلام په دې خوله باندې کېښودو، ما وله داسې وهو. نو کله چې دا مسواک ما شروع کو نو بیا نبی علیہ السلام زمانه واغستو، په خپل باندې مسواک وهو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. خدا مسواک ټینګول نه شو، د بده غورځېدو، ما د الله داسې نیولې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مسواک وهو. دا واقع چې کله عبد الله ابن عباس بیانول چغې به والي جړل وې. په دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ویلو چې مال یو کاغذ راکئ، مال کاغذ راکئ او اکتب لکم کتابا لا تزلون بعده. ز تاسو له یو خط لیکما، کاغذ راکئ، بالپن را لراکئ، قلم را لراکئ، اکتب لکم کتابا لا تزلون بعده. داسې لیکل در لکوما چې ردی لیکلو نه پس به تاسو بېلارې نشئ. دغه بنیادی خبر دادا قرطاس په عربی کې کاغذ ته وایي. مطلب نبی علیہ السلام ورته ویل چې پاسه کې مال تاسو کاغذ راکئ، زه در لیکل کوما،
د دې لیکلو نه پس به تاسو ګمراه نه شئ. نبی علیہ السلام دا خبره وکړه. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره وکړه چې مال کاغذ راکې زه تاسو لیکل کومه، په دې منځ کې اختلاف شروع شو. اختلاف څه شروع شو؟ حضرت عمر فاروق ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف دی. نبی علیہ السلام مسواک پلاس کې نشي ټینګولې، نو چې مسواک نشي ټینګولې قلم به څنګه پلاس کې ټینګي؟ نبی علیہ السلام په خپل غاښونو باندې مسواک نشي مګلې، نو نبی علیہ السلام به لیکل څنګه وکي؟ لہذا داسې وکړي. او یا که نبی علیہ السلام املا وایي، که نبی علیہ السلام څه وایي املا چاته و چې تی ولیکا، نو رسول الله حضرت عبدالرحمن ته دا نشو ویلی چې مال مسواک راکړه، نو خبرې به څنګه کوي؟ تکلیف دی ورته. نو که موږ له اوس چېرته بالپین ورکو، قلم ولا ورکو، کاغذ ولا ورکو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تکلیف کې مزید اضافه راځي. لکه څنګه چې کله سړی بیمار شي که نه، او د بیمار خواله کله دغه راشي دا میلمانه، او دا بیمار اکثر ویاله شابه کېدله چې پوخ کوي، اله شابه روټۍ ولا راوړي، فروټ ولا راوړي، نه خلک کوي بس ته په ارام کېنار څه به وشي، الله به خیر کړي وایي. هېڅ ضرورت نشته، هېڅ هم ضرورت نشته. ولې ورته ضرورت نه وي؟ ډوډۍ ته د انسان ضرورت دی، خوراک ته د انسان ضرورت دی، اسکاک ته د انسان ضرورت دی. خو دا میلمه چې د چا که لاړ شي خوراک هم کوي، خو د مریض ته وایي نه نه هېڅ ضرورت نشته. ولې ورته وایي؟ ځکه چې د دې خبرو په وجه د مریض دا تکلیف نور هم زیاتېږي، بلکې د مریض په خوا کې څوک خوراک کې دا ابو ته زړه کېږي. په دې وجه باندې خلک مریض ته تکلیف نه ورکوي. او سنت طریقه هم دا ده چې کله د مریض خواله رالی نو هلته بیا په فروټو باندې په ډرای فروټو باندې نه راپرېوځي چې د هغه په مخ کې خوراک وي. مریض په مخ کې به خوراک نه کوي. دا سنت طریقه ده چې د مریض بیمار پورسۍ له راللی نو بس د هغه بیمار پورسي وکړه او بیا سپک پاسېږه، بالښت ته به ډډه نه وهې چې بس بالښت ته ډډه والې ده او هغه ته تکلیف دی، او کله زنانه خواله راځي او کله نارینه خواله راځي او ته ناست دی، نو داسې به نه کوې. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې وجه باندې صحابو ته ویل چې حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، د الله کتاب زمونږ سره شته، قرآن موجود دی. چې الله کتاب زمونږ سره موجود دی نو بس دا زمونږ دپاره کافي دی که نه، چې په قرآن زمونږ کله عمل وي نو موږ نشو بېلارې کېدلی. نبي علیہ السلام به موږ ته څه لیکي؟ د حضرت عمر خیال دا و چې نبي علیہ السلام به موږ ته لیکل داسې کوي، موږ ته به داسې وصیت کوي چې په قرآن باندې عمل کوي، موږ بیا سم عمل کوو. نو ولې نبي علیہ السلام له موږ تکلیف ورکوو؟ خبر به تاسو پوهېږئ. په دې وجه باندې حضرت عمر فاروق ویل چې کاغذ نه ورکوو. یو خبره یې کړې وه چې اهجر رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولې پیغمبر خدا وفات کېږي څه؟ اهجر رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د بخاري الفاظ دي. آیا نبی علیہ السلام زمونږ نه روان دی، ولې که اوس وله کاغذ ورنکړو نو ولې سبا مري څه بل ټایم رالی لیکل وکړي که نه، ولې تکلیف ورکوئ؟ دا نبی علیہ السلام په مجلس کې دوه خبرې حضرت عمر وکړلې. یو خبره یې وکړله چې حسبنا کتاب الله، د الله کتاب زموږ لپاره کافي دی. او دویمه خبره دا وکړله چې اهجر رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولې نبی علیہ السلام موږ پرېږدي، روان دی رانه هجرت رانه کوي. لږ صبر به انصاف وکړي چې نبی علیہ السلام کله ښه شي، ماښام به راپاسي، سبا به راپاسي، لیکل به راله وکړي، اوس په ارام باندې کښېنئ. دقه خبره وه. د دې نه اخوا په حدیثو کې داسې پوټۍ خبره نشته چې حضرت عمر اضافي خبره کړي. خود بعضې ملګرو ویلو په دې اهل بیتو کې په دې کې حضرت علی ناست دی، حضرت ابوبکر ناست دی، دا نور صحابه کرام ناست دي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانې ناستې دي. نو څه کسان د حضرت عمر ملګري شول ویل دا ټیک کوئی کاغذ نه ورکو، او څه کسان ویل نه نبی علیہ السلام غواړي ورکوي ورله. اختلاف شروع شو، په دې کې تنازع شوله، جګړه شروع شوله، بحث شروع شو، څوک وایي ورکوي څوک وایي مه ورکوي. اختلاف چې کله راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خبرو تکلیف ورکو. دا کم شور د مریض په خوا کې شروع شو نو تکلیف یې ورکو، ورته قوموا عني، پاسې زما د خوانه. قار شو ورته قوموا عني، پاسې زما د خوانه. او لا تنازعوا عندي، زما په مخ کې او زما په خوا کې تاسو اختلافونه مه کوئ. او لا ينبغي عند النبي التنازع، د پیغمبر په خوا کې تنازع ګناه ده، د پیغمبر په خوا کې جګړې څوک نه کوي، نه دي مناسب، زما د خوانه پاسېږئ. چونکه دا خبره حضرت عمر کړې وه چې تاسو نبی علیہ السلام له کاغذ مه ورکوئ، حسبنا کتاب الله، د الله کتاب زمونږ دپاره کافي دی. او بله دا ده چې رسول الله زمونږ نه سره روان نه دی. نو دا خبره چې کله حضرت عمر وکړله، دلته کې شیګان یو غوبل راواغستو. اوس په دې زمانه کې چې کوم هغه په عامو مجلسونو کې هم کوي او په سوشل میډیا باندې کوي، زمونږ عام سنیان نوجوانان د هغې نه متاثر کېږي، هغه دا خبره ده. منګه وایو چې د حضرت عمر موقف بالکل برابر و، ټیک موقف و، ځکه ټیک موقف دی چې په نبی علیہ السلام باندې مین دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف یې نشو برداشت کولی. په دې وجه باندې ویل چې نبی علیہ السلام له کاغذ مه ورکوئ. شیګان څه وایي؟ وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت علی په باره کې وصیت کوو، نو حضرت عمر له قار ورغلی و. حضرت عمر خو بغض کوو،
وی ویلې کچرته نبی علیہ السلام لمن کاغذ ورکو نو رسول الله به د حضرت علی نوم به ولیکي چې زمانه پس د خلافت حقدار څوک دی حضرت علی دی. نو دا خبره حضرت عمر وی پټه کړله ځکه ورته نبی علیہ السلام قار شو چې قوموا عني زما د خوانه پاسېږئ په دې وجه موږ عمر ته کنزل کو بدر دی ورته وایو ځکه دا رسول الله د مجلس نه پاسولی دی. تاسو په سوال باندې پوهېږئ دا د شیګانو موقف دی او ډېر بڑا چڑا کرے پیش کوي خلکو ته او د خلکو ذهن هم خرابوي په دې باندې. وایي نبی علیہ السلام پاسولی دی او تاسو خلکو د حضرت عمر یادوئ. نبی علیہ السلام ورته وی زما په خوا کې جګړې مه کوئ او وروسته جګړې بیا جوړې کړي دي. وایي دا د حضرت علي په باره کې هغوی څه کوو د حضرت علي په باره کې هغوی وصیت کوو. نو حضرت عمر فاروق صاحب ویل چې پرېږدوئ موږ د شیګانو یو څو تپوسونه کوو. دا خبرې یادې کوي. یو خبره په دې کې دا ده چې دا کور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او نبی علیہ السلام چې بیمار دی نو دا کمره د حضرت عائشه رضی الله عنها ده. نو حضرت عمر په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حاوی دی او په دې دوران کې حضرت ابوبکر ناست خاموش دی حضرت عثمان خاموش دی حضرت علی په خپل باندې ناست دی چې څوک شیګان یادې چې داغه حق د خلافت په خپل باندې ناست دی. د رسول الله بیبیانې ناست دي د حضرت عمر دومره زورور دی چې څوک جواب نشي کولی. یعنی یو قسم د حضرت عمر جواب نشي کولی چې نبی علیہ السلام کاغذ غواړي او ته ورته وایې چې مه ورکه ورله. او بل دا ده چې حضرت علی په خپل باندې ناست دی که حضرت علی په دې پوهېدی چې نبی علیہ السلام زما د پاره د خلافت لیکل کوي او د حضرت عمر یعنی د ګریوان نه به نیولی وی چې ته ولې غلطه خبره کوې زما په باره کې هغه لیکل کوي او ته وایې چې ته منع کوې. نو هغوی بیا څه وایي هغه بل دروغ وایي دا یې تقیه کړې وه. نو دا تا په کوم خبره سړی مطمئن کړي تقیه څه ته ویلې کړي تقیه دې ته ویلې کېږي چې ځان بچ کوه چې کله مشکل درته راغی نو بس دروغ وایه او دارنګې د مداهنت نه کار اخله د دې لپاره چې تا ته نقصان ورسېږي خپل ځان بچ کړي. نو العیاذ بالله حضرت علی رضی الله دومره عظیم صحابي دی او د ځان د بچ کولو دپاره دین قربانه و. دا خو تاسو په حضرت علی باندې یو قسم الزام لګوئ دروغ وایې. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له د زیارت پر ورځ باندې حضرت عمر کاغذ ورنکو د زیارت پر ورځ باندې رسول الله له حضرت عمر بالپین ورنکو. نو نبی علیہ السلام د زیارت پر ورځ باندې مړ دی نه د زیارت ورځ تېره شوله بیا د جمعې ورځ تېره شوله بیا د اتوار ورځ پسې تېره شوله بیا پسې د پیر ورځ را څلورمه ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحیح مسلم د روایت مطابق د ساق په ټیم کې مړ دی او د پیر په ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعده دومره روغ دی چې جومات ته هم راغلی دی ساري منزل راښکاره شوی دی چې ویې کتل ابوبکر صدیق د خلکو مخې ته ولاړ دی او خوشحاله شو په دې باندې. حدیث کې دی چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ساري مانځه ته مخکې شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پرده وې داسې کولاو کړل چې ویې کتل ډېر خوشحاله شو شکر دی چې د ابوبکر په امامت کې صحابه کرام را جمع شوي دي او ابوبکر صدیق د رسول الله په دې خپو په دې قدمونو باندې په دې اواز باندې پوه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راښکاره شو ویل ابوبکر د صف نه راشاته شو دې دغه نه د مسلې نه شاته کېدو چې پیغمبر کله موجود نو بیا د امامت حق د رسول الله دی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راشاته کېدو خو رسول الله ورته ویل علی رسلک یا ابوبکر ابوبکر په ځای باندې ودرېږه. اوس ګوره په دې ځای کې ابوبکر مانځه ته مخکې شوی دی که دا خبره غلطه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ویلي وی که نه چې ته ولې مخکې شوی حضرت علي موجود دی ته مخکې کېږې. یا دویمه داره په دې څلورو ورځو کې په بله ورځ باندې به نبي علیه صلات وسلام چېرته ویلی وی که نه چې تاسو زما نه پس د خلافت حقدار علي دی دوله خلافت ورکوي. دوه خبرې شولې. او درېیمه خبر د بخاري حدیث دی د رسول الله د مرګ نه 3 ورځې وړاندې شاید د جمعې ورځ وه حضرت عباس رضی الله عنه د رسول الله تره دی دا د حضرت علي خواله راغی ورته ویل وراره د نبي علیه السلام د مخ ته چې زه ګورم نو په دې مخ کې داسې اثار ښکاره کېږي چې زمونږ کوم خاندان دی بنو عبدالمطلب نو د بنو عبدالمطلب څومره خلک چې زما په مخ کې او زما په وړاندې باندې وفات شوی دی نو کله چې وفات کېږي 3 ورځې مخکې رنګ داسې لکه نبي علیه الصلات وسلام دی ما ته داسې ښکاري چې 3 ورځې پس ټیک نبي علیه الصلات وسلام وفات کېږي. دا ورته حضرت عباس د خپل تجربې په بنیاد دا خبره وکړله بلکې ستا خوښې د نبي علیه السلام سره کینو او نسأله عن هذا الامر د خلافت په باره کې د تپوس کوو چې که ته وفات شي نو ستا نه وروستو به د خلافت او د امامت حقدار به څوک دا تپوس دی کوو. د حضرت علي ته وویل نو حضرت علي صاحب ورته وویل چې تره داسې کار دی چې نه ورزورله بالپرس که چېرته دا خلافت زمونږ حقي چېرته نو موږ ته ومیلاو شي او که زمونږ حق نه یو نبي علیه صلات وسلام راته ووایي چې ګورې تاسو به مشري نه کوئ د قیامت ته پورې څوک بیا موږ له نه راکوي ګوره دې خاندان له لہذا نبي علیه صلات وسلام باندې به پرېږدو
که رسول الله په خپل باندې سو وصیت وکړو خو ټیک ده او که په خپل باندې وصیت او نصیحت نه کړي نو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم خاله موږ نه ورزو په دغه طریقه باندې کمټمنټ وشو او رسول الله وفات شو د چا په باره کې هم نبی صلی الله علیه وسلم وصیت نه کړي دغه واقعه قرطاس ده د کاغذ واقعه او د کاغذ حدیث چې ردی په بنیاد باندې د اهل سنت والجماعت او د اهل تشیع او د شیعاګانو په منځ کې اختلاف راغلی دی او صحیح موقف ما تاسو ته بیان کو هغه دا دی کوم چې د حضرت عمر په باره کې راغلی دی او چې هغه ټیک خبره کړې وه ځکه چې نبی علیه السلام د چا په باره کې وصیتونه نه دي کړي تاسو به چې دا خو ساده خبره ده بس خیر دی ساده خبره ځکه نه ده چې د دې په اړه کې مستقل طور د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت دوه ځای شو یو شیعه شو بل سني وګرځېدو او بیا هغه تیر جمعه کې بدی باندې ما خبره کړې و بیا سنیان ځان له تقسیم شول دا یو جماعت دی او دا بل جماعت دی مسلسل د موږ دا جماعتونه تقسیم شول لهذا امت اړو پاتې نشو یو امت اړو پاتې نشو دا حنفي دی او دا شافعي دی او دا حنبلي دی او دا مالکي دی او دا دیوبندي دی او دا بریلي دی او دا اهل حدیث دی او دا مقلد دی او غیر مقلد دی او حیاتي دی او مماتي دی حتی د رسول الله د امت تقسیم شو کوم حتی لاړو نو دی په حضرت عمر باندې د بی ادب الزام لګئی وی حضرت عمر بی ادب او دا ګستاخ نبی اسلام الکاغذ راکې او دا کاغذ ورنکو درې خبرې ما وکړلې یو څلورم نمبر خبره وسره ور یغه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله کاغذ وغوښتو حضرت عمر ول کاغذ ورنکو نو شیعاګان وی چې حضرت عمر ګستاخ دی او دا بی ادب دی موږ داغونه تپوس کو موږ الحمدلله د ابوبکر سره مینه ده د عمر سره مینه ده د عثمان سره مینه ده او د حضرت علی سره مینه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق چې لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق چې د حضرت علی سره څوک مینه کوي دا مؤمن دی او د حضرت علی سره چې څوک بغض کوي دا منافق دی د چا په ځل کې چې د حضرت علی او د حضرت حسن او د حضرت حسین مینه نه نو دا منافق دی دا مسلمان نشي کېدلی موږ به څنګه د حضرت علی سره مینه نه کوو محبت به سره نه کوو او نبی علیہ السلام ویلو چې من كنت مولاه فهذا علی مولاه چې څوک زما دوست دی او څوک ما ته دوست وي علي ته به خامخه دوست وي څوک چې ما ته مولا وي علي ته به خامخه مولا وي من علي ته مولا کائنات وایو من علي ته مولای حبیب وایو من علي ته مولا د رب العالمین وایو او دا زمونږ صحیح موقف دی خو سوال دا دی چې کم علي چې موږ د هغه سره مینه کوو او تاسو د هغه مینې دعوه کوئ او تاسو د نبي شان هغه له ورکړی د شیعاګانو یو موقع داسې راغلی و د حدیبیې صلح کله چې نبی علیه السلام خوب لیدلی و زما سره 1400 صحابه کرام دي د بخاری حدیث ته او موږ د حرم نګیر چاپیره تاویګو د حرم شریف نګیر چاپیره تاویګو طواف کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب خو وਹੀ نبی علیہ السلام چې را پاسېدو ول دې خوب مقصد دا دی چې عمره لتل پکار دی نبی علیہ السلام 1400 صحابه کرام ځان سره واغسل عمره لاړو د حدیبیه مقام ته چکل راورسېدو د مکه قریش رالو نبی علیہ السلام ته ویل چې یو څو میاشتې مخکې زمونږ سره د جنگ کو د احزاب اوس روان عمره لمنګ نه پریږدو صحابه کرام ال تفاتی شول او قریب وا چې ډېر غټ جنگ شوی خو بیا د مسلمانانو د مدینه او د قریش مکه په منځ کې یو کمټمنټ شوی دی اګریمنټ شوی دی هغه ته په تاریخ کې صلح حدیبیه وایي دا د صلح حدیبیه د متن او د صلح حضرت علی لیکلی و حضرت علی نبی علیہ السلام راوخته سہیل بن عمرو داغوی د طرف نو او حضرت علی ناس ته او نبی علیہ السلام ورته وی چې هو دا شرط لیکا دا ولیکا شپک شرطونه او هغه حضرت علی چې ولیکل نو په اخر کې د دسخط د پاره چې کله دسخط اغستې ګوتې لګولې نبی علیہ السلام مهر وهو نو یو غتمه وا او پاغي محمد رسول الله لیکل مهر به پاغي بني وهو نو حضرت علی یو جمله ولیکل هذا ما قاز علیه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه اګریمنټ دی او هغه صلح دا چې دا محمد رسول الله دا صلح وکړه دا لیکل وکړه نبی علیہ السلام د دسخط کو مهر ورته وو بیا نبی علیہ السلام سہیل ته وی سہیل بن عمرو ته راشه پدې دسخط وکاغه چې کله متن وکړو ول پدې کې خدا دې جهاز ما قاز علی محمد رسول الله دا په محمد رسول الله کړه ویل دا رسول الله ته وران کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سہیل وی دا رسول الله ته وران کا مونږ ته رسول الله نه منو مونږ تاسو سره جنگ پدې وجبانه کو چې ته رسول الله نه مونږ نه منو او چې کله مونږ دې ته دسخط کوم خو ته رسول الله من بیا ته جنگ ولیکو ویل سو ولیکو چې هذا ما قاز علی محمد بن عبد الله دا محمد بن عبد الله د لیکل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا سره دا بحث نه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد په صلح کې صلح شوی و نو حضرت علی ته وی امحو اسمی زما د نوم وران کا امحو اسمی زما نوم سکا وران کا د محمد رسول الله نه د رسول الله وران کا او د دې سولی کا ابن عبد الله د عبد الله زوی نو کله چې حضرت علی له دا اګریمنټ او د صلح ور کړل ویل دین وران کا
دغه د کاغذ خبره د حضرت عمر په حدیث کې هم ده او دغه د کاغذ مسله د حضرت علي په حدیث کې هم ده. نو حضرت علي ورته وایي چې والله لا امحو اسمک، په الله مې دې قسمي ستا نوم نه ورانوم، زما دې په الله قسمي ستا دا نوم نه ورانوم، ما ته رسول الله موږ په تا باندې ایمان راوړی دی او دا زمونږ عقیده د لحاظه د محمد نه رسول الله نه کټ کوم صلی الله علیه وسلم. خو نبی علیہ السلام ورته نه و چې ته بې ادبه یې، زه درته وایم چې وران کو ته زما نوم نه ورانې، نه ورته صحابه بې ادبه وایي او تاسو ورته بې ادبه نه وایي، نه ورته څوک ویلی شي بې ادبه، خو زمونږ د ایمان حصه ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو امي ولیکلی نشو کولی، خو په دې وخت کې د هغه معجزه وه. حضرت علي ته وایي چې دلني اسمي ما ته خپل نوم راوښایې ته یې مه ورځئ ورانومه. نو رسول الله ته علي وایي چې دا ستا نوم دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله باندې وران کو او په خپله یې ولیکل چې هذا ما قاز علیه محمد بن عبد الله. موږ یو سوال د شیعګانو نه کوو، که تاسو په دې وجه باندې حضرت عمر ته ګستاخ وایئ چې رسول الله کاغذ نه ورکړی، قسم هم نه کړی، نو حضرت علی رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وینا مطابق قسم وکړ ستا نوم نه ورانومه، نو هغه ته ګستاخ نه وایو، عمر ته ګستاخ وایو، موږ دواړو ته ګستاخ نه وایو. موږ څه وایو؟ موږ وایو حضرت علی د محبت د وجه نه د نبی علیہ السلام نه دی وران کړی او حضرت عمر هم د مینې د محبت د وجه نه نبی علیہ السلام له تکلیف نه ورکو، نو په دې وجه باندې ورله کاغذ نه ورکو. نو دواړو یو شان کار دی، څنګه یو ته بې ادبه وایي بل ته باادبه وایي، یو ته ګستاخ وایي بل ته محب وایي. موږ دواړو ته وایو چې دواړه کم صحابه کرام دي، که دا حضرت عمر دی او که دا حضرت علی دی، دا دواړه د نبی علیہ السلام عاشقان دي، دا دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبین دي او دواړو ټیک کار کړی دی او په دواړو باندې رسول الله نکیر نه دی کړی. او داغه عمر دی بدبختو، د په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلیو چې لو کان بعدی نبی لکان عمر، که زمانه پس نبی راته دا به عمر وی. او داغه چا په باره کې تاسو ګستاخی کوئ؟ د دې عمر په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلیو عمره چې لو سلک الشیطان فجن، که شیطان لو سلکت فجن، که ته په یو لار باندې روانې او په دغه لار باندې چېرته شیطان راځي نو شیطان ستا لار پرېږدي او تا له مخامخ نشي راتللی. شیطان یعنی شیطان عمر له مخامخ نشي راتللی. او د دې منبر رسول د پاسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لسو صحابو نوم ویلیو، په هغې کې دویم نمبر نوم د چا ویلی؟ د حضرت عمر ویلی دی ابوبکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه و علی فی الجنه. لہذا همدقه صحیح تصور دی واقع قرطاس کې چې کم موقف د اهل سنت الجماعت دی، کم چې د جمهور صحابه کرامو دی، همدقه زمونږ موقف دی او دغه صحیح موقف دی. لہذا په دې سوشل میډیا باندې خاص کر چې د حدیث قرطاس کمزور و شور روان دی، د هغې وجه دا ده چې ډېر ملګري داسې دي، بلکې زه به د سوشل میډیا باندې ډېر ګورم نوجوانان دي، علما دي او دړه در لګیا کېږي شیعګان جوړ شو. هغوی وایي چې زمونږ نه د خپلو خلکو دا دین پټ کړی. څنګه در نه پټ کړی دی؟ دا کم دین چې موږ ته بخاري او مسلم او دارنګې ابو داود او ابو حنیفه او شافعي او احمد رسول دا هم ټیک دین دی او دقه دین صحیح دین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته بیان کړی دی. دا کم قرآن دا کم حدیث دا چې موږ نن په دې مدرسو کې لولو، په دې جماعتونو کې لولو، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د منبر د پاسه بیانو، د دې په باره کې زمونږ عقیده چې دا صحیح دین دی، ځکه موږ مسلمانان یو الحمدلله. په دې وجه باندې نوجوانانو زه بار بار وایم دا د ګیلې په طور باندې مې وایم چې موږ د دین نه ګوره ډېر زیات بې خبره یو، ګوره ډېر بې خبره یو. موږ د دین نه ځان خبرول پکار دي او زمونږ نوجوانان قرآن کریم درسونو ته خاص هم څوک نه کینی. دا په پته کې د جمعې دا یو ورځ ده او په دې باندې عالم چېرته بیان کوي، دا نوجوانان یا په دکانونو کې ناستي یا په کورونو کې ناستي یا په موټرسایکلو باندې ګرځي یو ځای بل ځای ته، چې کله دا د مونځ ټیم راورسېږي یا دا دویم اذان کله کېږي د خطبې ټیم راشي بیا درز رامنډه کوي او اکثر په خلکو باندې مونځ وران کړي. لږ په ځان باندې رحم وکړي، په ټیم باندې د مونځونو له ځای د خطبو له ځای دین به یاد کوي. او که دین هم یاد نه کو او کله چې دین ته موږ شا کړی ده نو تاسو به خبر شوي یا بله چې دا موسم الریاض په نوم باندې په ریاض کې په سعودي عرب کې چې دا کم هلته کم فنکشن شوی دی او هلته کم پروګرام فیسټیول شوی دی او کال پس هغوی دا پروګرام کوي، نو هغه ځای کې هغوی یعنی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځمکه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خار دی، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطن دی، په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپې ورځې تېرې کړي دي، د دې ځای نه موږ ته توحید راغلی دی، په دې ځای کې د پیغمبر دین بیان کړی دی، په دغه وطن کې د رسول الله د ابوبکر او د عمر او د عثمان قبرونه دي، په دغه وطن کې په زرګونو بلکې د 1 لاک نه زیات صحابه کرام دفن دي. نن د ریاض په ښار کې چې د سعودي عرب زړه دی چې په هغوی راللو او جینکۍ یې کډې کړلې. جینکۍ ګډول زه نه یم چې ښه کار دی، خو دومره د تشویش خبره به نه وی که یوازې جینکۍ یې ګډې کړی وی، ځکه زمونږ پښتانه هم خپلې جینکۍ ګډې وی، نه ګډېږي په دې ودونو کې څه. زه تایید نه کوم چې دا کار یې ښه کړی دی، خو که یوازې جینکۍ ګډول وی نو زمونږ په دې جلسونو کې ملکان جینکۍ ګډېږي او په دې مجلسونو کې هم ګټېږي او پروګرامات هم کېږي،
خو نقصان یې دا کړی دی چې لغړي جنکۍ ګړي کړي. تاسو هغه تیسوران که کتلی وي هغوی نه پرتوک شته نه کمیس شته نه لوپټه شته، بلکې هغوی چې کوم لباس اچولی دی په هغې کې د دې جنکو ټول بدن ښکاره کېږي، ټول بدن د هغوی ښکاره کېږي. دا څومره لویه ګستاخي ده، څومره لویه ګستاخي چې د رسول الله د خار سره او د نبی علیه صلات وسلام د رسول الله سلم دغه د توحید د دعوت سره د هغوی کوم معامله وکړل، کوم مذاق یې وړاو کو. او د هغې نه بل خطرناک کار یې دا کړی دی چې خواته ورسره د کعبې ماډل جوړ کړی، د کعبې ماډل. زه نه پوهېږم والله عالم چې د سعودي په دې حکمرانانو باندې کم تندر را پرېوتی دی. یعنې دا څومره ورځې زه سوچ کوم چې آخر په دې کې به کم د دین پیده پکې کم ده، د دنیا پکې کمه پیده ده. یعنې د دین خو پکې نقصان دی، خو په دې کې د دنیا به کمه فایده وي چې سړی جنکۍ ګړی او جامې هم تیستلي دي او بیا د کعبې ماډل جوړ کړی او د هغې مخې ته ګړی. او ماله د محمد بن سلمان او یا د سلمان په کردار باندې افسوس نه راځي، د غزې په مولیانو باندې مال افسوس راځي چې یو مولوي صاحب نه راپاڅېږي چې د هغې رد وکړي. یو ملا نشته دی داسې، یو شیخ الحدیث پکې راپانسېدو، یو شیخ القرآن پکې راپانسېدو. څه وایي؟ وایي دا سړی جیل ته بوځي، د جیل د هرې د وجې نه هغه د موږ په دین باندې کمپرومایز وکړو، د جیل د هرې د وجې نه. حافظ عبدالرحمن به ویل که نه چې حق ګوره نه ټوکېږي په باران د اوښکو، او حق اوبخر دا د سرو وینو اوبخر یې غواړي. ګورې حق داسې په اسانه نه ټوکېږي، سړی به و چې به زه به دعاګانې کومه چې الله دین غالب کا. څنګه به دین غالبېږي داسې؟ او بل د هغې سره سره دا ده چې د توحید مرکز د عربو دا ځمکه ده. ټیک ده په حرم کې جنکۍ نه دي ګړي ګړي، خو د حرم ځمکه چې کله د کفارو په قبضه کې او په دې کې بوتان پراته وو، نبي علیه صلات وسلام چې کله مکه فتح کړله ټول نه مخکې کار یې دا کړی دی، تورې راواغېستله او دا بوتان 360 بوتانو دی مات کړي دي، او دې بدبختو د کعبې غیر چاپېره د بوتانو ماډل یې ودرولي دي هغه ځای کې، بوتان ولاړ دي باقي د کعبې غیر چاپېره. څه دعوت به ورکوي، څه پیغام به ورکوي؟ هغه بت پرستي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 30 کاله د هغې خلاف بغاوت کړی او کار یې کړی، نن په هغه ځمکه باندې واپس بت پرستي شروع کېدونکې ده. دا ولې؟ دا نوی نسل د افغانستان مولانا دی عبدالحمید حماسي په نوم باندې د هغه تقریر بیګا ما اورېدو، نو هغه یو ډېر عجیبه غونې خبره کړه عبدالحمید حماسي صاحب. هغه وایي اصل وجه دا ده چې د سعودي عرب نوجوان دا الحاد طرف ته تللی دی. ګورې بیګا دا خبرې چې ما واورېدلې، موږ ویل زموږ نوجوانان الحاد ته روان دي، زموږ سټوډنټان روان دي الحاد ته، او دارنګې زموږ طالب علمان په کالجونو کې په یونیورسټو کې دا الحاد بېدینۍ ته روان دي. هغه مې واورېدو وایي د سعودي عرب هلکان هغه بېدینۍ طرف ته روان دي. الحاد څه ته وایي؟ الحاد د الله د وجود نه انکار ته وایي، د آخرت نه انکار ته وایي، د قبر د عذاب نه انکار ته وایي، او دارنګې د پیغمبرانو د نبوت او د رسالت نه انکار ته وایي. دا شی په سعودي عرب کې شروع شوی دی. په دې وجه باندې عزتمندو د خپل ایمان فکر پکار دی، د خپل دین سره مینه، د قرآن سره مینه، د الله د رسول سره مینه، دا د دې وخت بنیادي تقاضي دي، دا بنیادي کارونه دي. موږ په څه کې اخته یو؟ نو هغه دغه صورتحال دی. پرون به تاسو خبر شوي، پرون غالبا پاړه چنار کې چې دا کوم ګاډی روان دی پلین کوچ باندې ډزې شوي دي، 39 کسان دي غالبا که 35 کسان دي هغه په دې ګاډي کې هغه وجل. څه ګناه و دا وي؟ بیګا پکې ما یو تصویر لیدلی چې په هغې کې یو دا پیډر ورته وي که څه ورته وي، دا ماشوم چې هغه پیس کي او هغه پیډر دی او په هغې باندې وینه لګېدلی، دا چېرته مور دی بچي له ورکوو او هغه ماشوم پکې لګېدلی دی او دغه ماشوم وینې په هغه پیډر باندې پرتې دي. دا کوم طرف ته موږ روان یو؟ دا څه صورتحال دی؟ دا زموږ د پښتنو صورتحال دی، دا زموږ د مسلمانانو صورتحال دی. موږ ته د مسلمان وینه دا د چرګ وینه ښکاره کېږي چې چرګ څنګه لالو، دقسې موږ مسلمانان کم حد ته ورسول. دا ولې؟ د دې بنیادی وجبل سره دا موږ یو د دا د امریکای سازش دی او دا د سعودي عرب سازش دی او دا د اسرائیل سازش دی. دا سازش دا دی چې ماوته بيدینه شوی بنیادی تور باندې اسلامي او دینی تعلیمات موږ پرې خودلې دي. او دا خو د قران کریم وعده ده چې ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. څوک چې د قران نه اعراض وکي جون بلند او تنګي، دا زمونږ د پاکستان د خلکو دا جون لند تنګولې ده، ځکه قران موږ پرې خودلې ده. راځي چې موږ د قران سره خپل تعلق واپس بحال کو. الله دې موږ د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.